د ضلع شانګلې لرې پرتې سیمې مارتونګ تحصیل په لکونو خلک د لارو او بنیادي سهولت نشوالي له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د توربېله ډیم لپاره مو په زرګونو جریبه ځمکه ولې وه، خو بیا هم د حکومت لخوا دوی سره څه قسمه مرسته نه ده شوې. د ضلع شانګلې مارتونګ تحصیل چې د اباسین په غاړه یو شمېر کلي لري او پکې په لکونو خلک استوګنه کوي د مودې راسې پسمانده دي. د مارتونګ کلي زیاتره زلمي په نورو سیمو کې کار روزګار کوي او کلو کې سپینګیري د کورونو خصمانې کوي. تورغر ضلع ته مخامخ دیدل او کماج کلي اوسیدونکي وایي چې د یو شمېر مسلو څخه مخ یو. په دې ځای کې زموږ د هسپتال څه سهولت نشته او بجلي زموږ نو هغه داسې بجلي ده چې په هغې باندې زموږ موبایل نه چارج کېږي. پوه شوې که نه داسې کمزوري بجلي راوړو شته دی هم نه لکه بالکل نه. ډیم د متاثرینو دپاره چې کوم رایلټي میلاویږي د نن تاریخه پورې موږ ته هغه نه میلاو شي. پاریپور کې میلاویږي، دربند کې میلاویږي، خو موږ د هغې نه بار یو. آیا موږ پاکستاني نه یو؟ موږ حق نه لرو. موږ ته زندګۍ سهولت چې کوم نه بالکل نشته دی. به اپیل کوم د خپل نمایندهو ته چې موږ تر دې ځایه حالات دوی هغو ته معلوم دی داسې نه چې پناه دی. دا ټولو ته معلوم دی دې ځای ولې په دې ګاډي کې راځي لاړه دواګانو نه راځي ګوري وایي ارزار خو که دې 5000 راړم مې په کوشش دی لیکن لا کړی چا نه دی. د مارتونګ تحصیل او خواوشا ولس د لارو نشوالي له وجې د اباسین په اوبو په کشتو کې په تګ راتګ مجبوره دي. دوی 1.5 کیلومتره نه زیات لرې هریپور ته د کشتو په ذریعه ځي او خپل ضرورت پوره کوي. موږ راشن هم د هغه ځای نه روان دی، نور چې سر دنیا دیگر ضرورت دي هغې لپاره موږ هلته کې ځو یا داسې د زچکي کیسونه راشي خپل هغه مریض موږ هلته کې وړو لازمي موږ ته بله لار شته نه جي. نو دا زموږ مجبوري ده په دې سیند کې تله. زی ولس وایي چې دغه سیمې څخه امیر مقام د هغه ورور ډاکټر عباد او په ورستو کې د پی ټي آی مشران چې پکې شوکت یوسفزی شامل دی وټونه اغستي ولې د ګټې وروسته بیا د ولس په مسلو سترګې پټې کړي دي. د ضلع شانګلې، تورغر او مانسیرې په لکونو خلک روزانه په کشتۍ کې په دې خطرناکه کشتۍ کې په سلګونو کیلومتره هریپور ته په تګ مجبور دي ځکه چې هغوی ته روډ او اسانتیاګانې نشته. د کیمرامین مهدي شاه سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، مارتونګ، شانګله.